بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نو دا ور درې ورځې کوم سبق ویل شو، نن سبق کې دا کتاب کې وایو او د دې کوم شرایط دي او دا غي اعتراضي مثالونه دا ټول په کتاب کې لیکلي، مینس کې په یو خبره د نور دي هغه کو. نو قال ابن جني في ثلاثه الاخيره بجنيشته ها امام ابن جني په اقلنی دریو کوي. اقلنی درې نو مطلب دا دی چې دوی چې واو باندې سلور قسمه درې حرکتونه یو سکون نشي، سلور حرکتونه دا واو او چې کله مکه فتح راغلي لکه قول قول خوف طول دا سلور صورتونه جوړ شو. نو په دې کې د اولنی خبره هم مکه شو په قولون کې چې په دې کې د عام صرفیانو باندې ځواني تعلیل لګي چې دا تعلیل موږ دا ثقل ختمولو لپاره کو، په دې کې ثقل نشته نو لہذا تعلیل به پکې مونږ کېږي. او په اخرین دي دریو کې عام چې کوم قال با ولا قانون دی نو امام ابن جرير رحمت الله علیه تسلا فرمایي چې تسكن حروف العله للخفه چې ساکن کولېږي کې به دا حروف علت د پاره د خفت ثم تقلب الفا بیا به دا بدلولېږي په الف باندې. دا پوه شئ ها لکه ډایرکټ واو یج مضارع ډایرکټ په الف سره نه بدلې بلکې دا واو او یا اول ساکن کې پس ساکن وي بیا په الف سره بدلې لاستدعاء الخفه زکه چې بیا د ما قبل فتحه نه دا غواړي چې زمانه نوستو ساکن چې نه دالي زما موافق وي ولین عریقه الساکن او په ساکن کې د ساکن په طبيعت کې نرمي هو ده لکه پوه شئ ها د ساکن په طبيعت کې نرمي نه او دا چې کله دا حرف علت ساکن شي نو حرف علت په طبيعت کې نرمي ده او ما قبل فتحه او فتحه دا غواړي چې زمانه وروسته د حرکت زما موافق وي نو دا بدل شي باغی سره او کله چې دې لپاره دا شرایط وي لاول شرایط اساسي بیانې بیا په مېز کې بل خبره کړې ده بیا وروسته جننه دا د دې احتراجي مثال ذکر کړی دي. اذا كنا في فعل اولنې شرط ده چې کله دا په فعل کې وي یا په او فی اسم على وزن فعل یا په اسم کې وي خو په داسې اسم کې وي چې هغه اسم په وزن د فعل باندې وي لکه پوه شوې معنی ها کچته فعل نو علو به دا قانون چلیږي ځکه چې فعل څه دی ثقيل دی فعل څه دی او د تعلیل لغه دغه پکې موجود دی تقاضا پکې موجود دی چې ثقل پکې ثقل لپاره لپاره چې دا تعلیل پکې او که اسم نو اسم چې دا خفیف دی نو بری کې تعلیل ضرورت نشته ها که دسی اسم او چې هغه په وزن د فعل باندې وو ورسو بیا ان شاء الله دا دغه دې ورسو د بل پیج باندې سو غوړې ولا يعل نحو الحوكه والخونه وحيد وجيد وصغورا لکه پوښوي ولیدو چې په حق او په حوکه په حوکتون خونتون حیدا جیدا صغورا په دې کې با قانون چریګولي لغروجهن عن وزن الفعل زکه چې دا ودري د وزن فعل نه چې دا په فعل په وزن باندې دي ولې د وزن په فعل باندې دي چې دا حوکتون او دا خونتون د دې باخره کې تای مدوره متحرکه راغله او تای مدوره متحرکه د اسم باخره کې راځي د فعل باخره کې او په جیدا او پس خورا کې به قانون لچریږي دغه جدي باخره کې الف مقصوره راغله ده او الف مقصوره نه د اسم علامه ده پوښوي وذو بل راړو دیم شرط اذا كان حركتهن غير عارضيه چې حرکت لري بغیر عارضی وي فدعوا الله کې به قانون نه چلیږي پس کې به قانون نه چلیږي فدعوا الله کې بولی نه چلیږي دوا ساکن سره دوا حرکت سره دوا په اصل کې سو ساکن دعوا 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 بیا دې دعوا روښ شو نو واو ساکن دی بیا په ساکن نه نه کړي چې موږ د دې الله سره دا وټړو په ساکن نه نه لولې ساکن به وو چې موږ هغه زمور کړو نو په دعوا الله کې اگر چې واو متعلق معقول موصول خو دا واو ساکن عارضی دی یا دا قوم کې نه چلی دریم شرط وتكون فتحه ما قبلها لا في حكم السكون اجر ما قبل فتحه په حکم د سکون کې لکه صد خارج شو عویرا او اجتبرا عویرا ته ولې خارج شو ځکه عویرا چې نه دا په اعور باندې او اجتبرا باب افتعال ده او باب افتعال په معنا تفاعل ده اجتبرا په معنا تجاور ده اجتبرا په معنا سره نو په تجاور کې د واو نه ما قبل
فتح شته تجاور کې الف ساکن دی کنه او په اې د ورګه کې راغلی دی ندل کې په اې د ورګه د واو نه ماقبل د تا د فتحه دا عارضی ده ځکه چې باب افتعال په معنی تفاعل باندې لګي هم ویلو چې کله باب افتعال په معنی تفاعل ویني بای به مون د قانون مستفید دا وشته بیا نه ټولې ودرې هغه لکه سرود لري کنه وګورم پونه شوي ولا يكون سلورم نمبر ولا يكون في معنى الكلمه استراب په معنی د کلمه کې به استراب نه وي یعنی مطلب دا قالب دا واو یا متحرک جديد دا په دې کلمه کې راغلی چې پای کې معنی د استراب معنی د حرکت په پکې نه موجودو لکه حیوان د خارج شو حیوان ته ولې خارج شو ولا يترك ولا يجتمع في اعلالان او نه بجمع کیږي بلې معنی اعلان په اعلانونو بګنی کیږي کته په یو اعلان وکړي نو بیا وداګي نو سبل اعلان وکړي او چې بل یو قبل وکړي بیا لکه قوایا ده کنه قوایا نو بری کو ګورا چې واو متحرک ده ماقبل په قوایا کې پیا کې خو یا متحرک ده ماقبل مفتوحه یا دې بل سره بدل کړل جو شو او ګور په قوایا کې دوم قانون چلے نو په دینه بیا څه جوړیږي چې واو په بدل سره بدل کې بل سره بدل کې یا په سره بدل کې نو تو به جوړ شي په څه شي ویل باندې او پر نور صرفین چې دا بیان نه او چې لفیف بیان کلمه کې باندې راځي او قوایا ولا بری باندې حمل ولا يلزم ضم حروف العله في المضارعه او درش پیغام نمبر شرط داره چې نه لازميږي ضمه د حروف العله یعنی کته پرې دای کې قانون و چلے په ماضی کې قانون و چلے نو بیا په مضارع کې پیا کلمه باندې ضمه راځي لکه پیا حایو کې یا حایو لکه پیا حایو کې درځي ورسره روان دي مې خالم ولا يدرك للدلاله على الاصل او کوم نمبر شرط داره چې نو پاتې کې بیا سسیس په اصل باندې دلالت وکړي نو په قوادون او په صیادون کې په قانون نه چلیږي په القواد او الصیاد کې ورسره روان دي اختراج مثلا په دې کې باندې چلیږي ځکه چې دا په اصل باندې دلالت کوونکی دي چې دا په اصل باندې دلالت وکړي ومن ثم د دې وجه يعلو تعلیل به کولېږي په قاله کې چې اصل لري قوله ده ځکه ټول شرایط پکې نشته په قوله کې دا به موجود دي قوله کې لولنې شرط څه و چې په وزن د فعل بینو فعل خو دې کنه حرکت اصلي ده کنه ده ما قبل فتح سکون په کوم کې دا په کلمه کې استراب شته غیر علامه په جمع کېږي نه جمع کېږي او کومه په دې کې تعلیل وکړو نو په مضارع کې پیا باندې زمر راځي نه راځي او په دای کې په اصل باندې دلالت کوونکی دي نه دي چې نه دي بیا قول چلو ونحو دار او دار چې بدل کې سو دورونو لوجود الشرائط المذكوره لکه پوه شو به باندې او يعل مثل ديار تبع لواحده اے وذري دنه اعتراض د جواب کوي اعتراض دا دی چې په دیارون په قیامون او په سیاتون کې قانون چلے درته او خبر ادا ده چې دا خو نه فعل له او نه دسی اسم ده چې په وزن د فعل ده وایي نو اولنې شرط به موجود نشو کنه چې دا سوي چې په فعل کې به وي یا په اسم باندې وي خو په اسم داسې په اسم کې به وي چې هغه اسم په معنا د فعل باندې وي په وزن د فعل باندې وي هغه اسم په وزن د فعل باندې وي نو تاسو موږ ته څه ویل نو په دې کې خو قانون نه چلیدل پکار دی نو پر دیارون کې او په قیامون کې او په سیاتون کې دې کې ولی چې نه دا قانون چلیدل دی پوه شو به معنی لکه دیارون باسه کې سو دیوارون نو هغه به څه ډول شي او دا خبره باندې ځان کوه کوي چې دلته کې ګور دا خبره د مخکې چې کوم شرط لیکلو چیرې قال باع ولا قانون کې نه چې واو یا په الف سره بنديږي نو دا خبر نه ده دا خبر کوم بیا دلته څه چلیږي دا نه چې تعلیل به بګیږي یعنی واو په یا سره بدل شي یا په واو سره بدل شي یا واو یا په الف سره بدل شي نو په دې دیارون کې ولې تعلیل شوی دی دیارون بازو کې سو دیوار او قیام بازو کې سو او سیات بازو کې سو سیوات پوښښ نو په دې دریو مثالونو کې دا یا دا واو په یا سره بدل شوی دا نو ولې دلته کې په تعلیل ولې شوی دی ځکه دا خو فعل دی او نه داسې اسم دی چې په وزن د فعل باندې دی نو یې درې لونی جوابدار چې په دیارون کې
زکه قانون چلی دلې د دیوارون د دیارون دغه جوړ شوی دی چې د دې په واحد کې تعلیل شوی دی چې دیوارون دا جمع ده د دارون دیوارون جمع ده سو او دارون فاصل کې سو دورون نو چې په واحد کې تعلیل شوی دی چې په جمع کې بخامه تعلیل کیږي که په واحد کې تعلیل شوی او په جمع کې تعلیل ونشي نو بیا به فرع د اصل نه جدا شي او واحد اصل له جمع فرع ده په قیام کې څه خبره نه قیام الباصل کې قوامونو قیام الباصل کې څو نو په قیام کې تعلیل زګه شوی دی چې الته کې د دې په ماضی کې تعلیل شوی دی او ماضی لري قام ده ماضی سره قام ده او که په ماضی کې تعلیل شي او په مصدر کې تعلیل ونه شي نو بیا به د باب ټول سګي به یو شند شي دې باندې په کې تعلیل شي تاسو پرې صرف نه هو کې پرې راځي المستغاء الشرط کې درې قانونو قیام هيات ولا قانون دی ویلو کنه دا قانون دی او په خاصه جدا په خبره خو دې شي نو بلې سیاتن کې سیاتن چې په اصل کې سیواتن نو دا خو صوتون دی نو بدی کې ولې تعلیل دی بدی کې ول تعلیل شوی دی په سیاتن کې دا یې په واحد لکه ما خو د مال دا وې چې په واحد کې تعلیل شوی دی ځا او بیا دې چې په ماضي کې تعلیل شوی دی نو په سیاتن خو دا سیواتن فاصل کې او سیواتن د صوتون جمع را نو دې خو نه په واحد کې تعلیل شوی دی نه په ماضي کې تعلیل شوی دی نو بدی کې ول قانون چلے بدی پوه شئ نه بلې صوتن کې څنګه چلو ما چې دا صوتن مشابه ده د دارون سره صوتن مشابه ده د دارون سره دغه دارون په منځ کې مړ حرف ده او د صوتن په منځ کې مړ حرف ده مړ حرف مطلب دا دی چې ساکن دی بګي نو بده کوم سکون دی پای کوم سکون دی نو دا حمل ده پاګي باندې لکه پوه شو باندې او سکون ويعلو تعلیل وکولېږي په مثلو دیارن لک په دیارن کې اصل بسو اصل سو دیارن طبعا لواحده دا وجه چې دا تابع شوی د خپل واحد سره چې واحد سو دارون او دارون فاصل کې سو دورون سو فاصل کې په واحد کې شوی نو په جمع کې شو ومثل قيام او قيام چې فاصل کې سو قوام په دې ګول شوی طبعا لفعله چې تابع د خپل فعل چې دې فعل سره قام او قام فاصل کې سو نو چې په قوامه کې شوی دی قوامه قام رو شوی دی چې مصدر کې شوی دی ومثل سیاتن او په سیاتن کې سیاتن په اصل کې سو سواتن او سواتن جمع سره صوتن بری ګولې نه طبعا لواحده طبعا چې دا خپل واحده تابع کېدو د نو واحد څه واحد وهي مشابهه بالف دار في كونها ميته او دا واحد دې مشابه دی د دارون د الف سره پس کې چې دا مړ دی مړ یعنی ساکن دی دارون باخره کوم ساکن حرف راغلی او د صوت باخره په منځ کې د دارون په منځ کې ساکن حرف دی د صوت په منځ کې ساکن حرف دی دا پوه شئ اني تعلو هذه الاشياء وهي يعني مطلب زما دا دی چې تعلیل وکولېږي په دې اشیاء کې وان لم تكن فعلا ولا اسما على وزن فعل اگر چې نه فعل دی او نه داسې سمجه چې په وزن د فعل باندې دی للمتابعات دوجه د متابعات د واحد د متابعت سره د ماضی د متابعت سره لکه پوه شئ وسه دا کوم شپږ و شرایط چې ویل نو دا شرایط لپاره احترازي مثال ذکر کړي چې ولا يعل نه الحوقه والخونه وحيدا وجيدا وصغرا فحوقته کې ګوره واو متحرک دی کنه خوانته کې واو متحرک دی کنه جيدا کې واو یا متحرک ده صغرا کې واو متحرک دی مقام مفتوح دی دې ټولو کو قانون نه چلی دی ولې خروجهن عن وزن الفعل دغه چې دا کلمات په وزن د فعل باندې دي په وزن بلکې د اسم سره خاص دي دغه د دوه په اخر کې سره غلره تای مدوره متحرکه او تای مدوره متحرکه د سي د اسم علامه ده او جيدا او صغرا د په اخر کې الف مقصوده چا علامه ده لعلامه التانيث ځکه چې علامه تانیث به موجود ده الف مقصوره صغرا او جيدا الف مقصوره ده علامه تنانیس ونحو دعو القوم اب دعو القوم کې به قانون نه چلیږي حرکت سره عارض دي لطلوب العقد دوجه د عارض کېدلو د حرکت نه ونحو عاوره و اجتوره او په عاوره او په اجتوره کې بولې نه چلیږي ما قبل متحرک او حکم د ساکن کې ما قبل متحرک په حکم ځکه عاوره بازل کې څنګه وو
اعور سو او اجتور بمعنى تجاور لأن حركة العين والتاء في حكم السكون دغا دا حركة العين ودا په حکم السكون کې ايه في حكم عين اعور اعور بټول کې لګل اعور نه پکاري را ايه دې زړو کتابونو کوم اعور ده اعور ده نه کنه نو لاندې ګوره دې دا شی دې ګوره في حكم السكون لأن الأصل في الألوان والعيوب من باب الإفعلال من باب الإفعلال أعور رجل اعور رجل سره دي نور خو بیا څه پوه شوې کنه برابر دي اعور سره اعور اعور چې شنو بیا په افعال وشي کنه د څه بشي بیا باب افعال وشي اعور اعور والالف تجاور والف سره تجاور يعني دلته دا باب افتعال په معنا تفاعل له اچ تورکه ګوره و متعلق ده ما قبل نه مفتوح ده خدا باب افتعال په معنا تفاعل باندې اچ تور په معنا تجاور ده او په تجاور کې دا و ما قبل حرکت نشته ده نو بدی کې حرکت راغله نه عاجزي ونحو حيوان او په حیوان کې هم قانون چلیږي ولې معنی دا استراب پکې موجوده حتى يدل حرکته او ځکه چې دلالت کوي حرکت علی استراب معنا والموتان محمول علیه موتان چې کنه یعنی هغه چې پای بیجا نسجي لکه لرګي ګلاسو نو بری کوم قانون چلیږي ځکه چې دا موتان محمول له بس باندې په حیوان باندې حیوان او فوتان باندې یو نه فعلان یا دا چې دا حمل ضد علی ضد مکوول شو کنه حمل ضد دلته زید حمل شي په ضد باندې او حیات او موت دایره بل ضد لانه نقيضه ونحو طغى او په طغى کې هم تعلیل لګي حتى لا يلزم في اعلالان چې بریږي په اعلالونه پکې راځي وطغایا محمول علیه طغایا محمول لپاره باندې او نور صرفیان و چې په طغایا کې قانون ته چې یورس دی د تسنیه راغله ده وان لم يجتمع على في اعلان چې بریږي په اعلانونه نه جمع کیږي ونحو حجیجه او په حجیجه کې هم قانون چلیږي حجیجه کې ګوره یا متعلق مقام مفتوح قانون کې نه چلیږي ولې حتى لا يلزم لازم الحمد لله ضم الياء في المستقبل ضم الياء په مستقبل کې اذا قلت حيا يجي مستقبل حيا يو کدا حيا وې کنه بیا مستقبل دې سره دي حيا يو او حيا يو په فعل کې په لام کلمه باندې چې یاوي او غیات نه دا مضموم وي دا متروک ده وانا القود او القود کې هم تعلیل لګي حتى يدل على الاصل تدب چې دا دلالت کوي په سمانه اصل باندې لکه پوښوي دا اوس هغه پنځلس چې کوم جوړ شو نو په پنځلس کې ضرور شول نو بیا به یو ولس ان شاء الله د دې نه بعد دی انور اسانه پوښ